یو خبر خدا شو چې الله وی ما په مهر لګو اوسه څوک هدایت یافته کولی نشي. په دې ځای باندې د کمونیست او مستشرقین نه دي په قرآن چې اعتراضونه کوي، هغه یو اعتراض په دې ځای کې ډېر عجیب او معقول دی. هغه دا دی چې وی الله په مهر لګو نو د دې بنده اختیار خو پاتې نشو. خیال دی چې الله په مهر لګو نو بس بنده خو خود جهنم ته روان دی، ته مهر په والي دی. الله دې دا مهر لري کې نه دی به ایمان نه وړي. نو ګوره القرآن یفسر بعضه بعضا، قرآن بعضی سره بعض وضاحت کوي. سورة النساء 155 آیات او سورة المطففین آیت نمبر 14 کې د دې وضاحت کړ دی. الله وی بل رعنا علی قلوبهم، د دې په دې زړونو زنګ دی ما کانوا یکسبون، د دې د عمل د وجې. نو دا مهر الله ډایرکټ نه دی لګولی، دی عملونه کول 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 تر دې چې اختیار ختم شو. چې اختیار ختم شو نو الله په مهر اول د دې بد عملونه وو بد عملونه دي ته ورسېدل چې الله په مهر جباریت ولګاو. فلهذا دا د الله ظلم نه دی چې په دې مهر لګولې دی، دا د دې د عملونو نتیجه ده. ٹھیک شو جی. دویم یو مثال داسې دی، یو سړی دی هغه لړو دې ځای نه استعفا ته، اوس د ده دا اختیار کې دا او که نه ده چې که استعفا ته ځي او که نه ځي، دا دواړه څیزونه اختیار کې دي که نه دي؟ خو دې لاړه نو دا نه تلل خو ختم شو که نه. اوس د ده دا هم اختیار کې ده چې صرف تماشه وکړي او ونه لامبي، نو دا هم اختیار کې ده که لامبي او که تماشه کوي، دواړه اختیار کې دي که نه دي؟ خو ده د لامبلو اراده وکړه نو تماشه ته بیا لاړه. اوس ګوره د ده دا هم اختیار دی که په لوټه ځان ته اوبه راړئ او که ورغوپه کېږي، خو دې چې کوم دی خپې ورښکته کړئ، اوس یې دا هم اختیار کړی چې دا خپې واپس راوچتېږي. تر دې ځای پورې ورښکته شو، اوس هم اختیار شته چې بیا واپس راوځي، خو چې تر دې ځای ورښکته شو اوبو معمولي روان کو، اوس اختیار پاتې شو. نو ته به څه وایې چې اوبو ولې غرق کو؟ نه، دلته خو اختیار و چې ځي او که نه ځي، بیا اختیار و چې تماشه کوې او که لامبې، بیا اختیار و چې په لوټه لامبې که غوپه کېږي، بیا اختیار و چې نیم غوپه کېږي که بیخي منځ ته یې ورځې، خو چې تر مرۍ پورې لاړ اوس ته د اختیار ختم شو. دکه مسله دلته ده چې الله خو دله اختیار ورکړو کفر کې که اسلام قبلې، بیا چې اسلام قبول نه کو بیا هم ورله په کفر کې چانس ورکړو چې د نبي په راتلو باندې به سم شي که نه. لوی پیغمبر یې ورته راولېږو چې یو ځل سم نه شو بیا بیا ورته راولېږو، خو چې بیا بیا هم سم نه شو نو مثال دا دی چې لکه هغه اوبو روان کو چې روان کو اوس اختیار ختم شو. نو الله خو دله موقع ورکړې وه ورکړه، خو چې مسئله نه منله اختیار ختم، استعفا روان کو. نو چې استعفا روان کو ختم الله په مهر لګاو. ٹھیک شو که نه جی؟